او ظاهری برکتونه هم دادي چې دې کې د رزق او د میوو ډېره پراخي ده ډېر پراخه رزق دی او پراخه میوې دي د شام په ځمکه کې او دغه شان مصر چې دی هغه علما وایي محل د برکاتو دی او د ثمارو دی ډېرې میوې دي پکې وی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې د مصر دریای نیل چې دی که نه دا سید الانهار دی دا د ټولو نهرونو او د دریابونو سردار دی د مصر نهر چې دی او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې دا برکات چې دی په لسو حصو کې 9 حصې برکات چې دی هغه په مصر کې دي او باقی یوه حصه برکت چې دی هغه په ټوله دنیا کې دی نو چې 10 حصې برکات شي نو 9 حصې برکات چې دی هغه په مصر کې دي او یوه حصه چې ده هغه په ټوله ځمکه کې خوره ده نو مشارق الارض و مغاربها په دقې ځمکه کې به دي کمزوري ګڼل کېدله نو الله وی د دغې ځمکې واک او اختیار مې بني اسرائیلو ته ورکړ وتمت کلمت ربک الحسنه پوره شوله کلمه د رب ستا چې هغه ښایسته کلمه وه رب هغه خپله ښایسته کلمه پوره کړله چې د بني اسرائیلو سره ستا رب کومه واده کړې وه هغه یې پوره کړه هغه تې مراد هغه څه واده وه رب العالمین ور سره واده کړې وه وی عصا ربکم ان یهلک عدوکم بني اسرائیلو سره الله دا واده کړې وه وی الله به ستاسو دشمن هلاکوي د دې غلامۍ نه به درله ازادي در کوم او د دې ملک مالکان کوم نو نن الله خپله ښکلې کلمه پوره کړله واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون دی مالکان او وارثان جوړ کړل دا په څه باندې بما صبرو په سبب د دې چې دی صبر کړی علما وایي دې کې اشاره شر دې خبرې ته چې دا کم انعام په الله وکړو د ځمکې وارثان او مالکان یې کړل نو د دې سبب چې هغه صبر دا الله د صبر میوه ورکړله او د ترقۍ او د کامیابۍ دپاره سبب چې عام طور پر هغه صبر صبر دا ډېر ښه صفت دی صبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الشدید بالسرعة وی پالوان هغه نه دی چې بل سړی روپرځي نبی علیہ السلام وی دته پالوان نه وامه چې هغه بل سړی روپرځي پالوان هغه سړی دی چې هغه د غصې په وخت کې خپل نفس کنټرول کړي غصه ورله ورشي او خپل نفس باندې قابو اوموبي او خپل نفس باندې کنټرول راولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پالوان دغه سړی دی دا پالوان نه دی چې بل رو پرځي او پالوانی نه چې خپله غصه رو پرځي او په هغې باندې کنټرول راوستی شي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا پالوان حدیث مبارک کې راځي چې کله الله قیامت کې بدلی ورکوي فرشتو ته به الله وایي د دې عمل بدله دا ورکوي د دې دا ورکوي د دې دا ورکوي چې کله د صبر بدله راشي فرشتې به رب العالمین نه تپوس رب العالمین دې بنده صبر کړی او د هغې څه بدله ورکو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به ورته وایي چې بغیر د حساب نه ورته بدله ورکوي د صبر حساب مه لګوئ وانما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بغیر د حساب نه به الله اجر ورکوي نو دې صبر وکړو نو الله د ځمکې مالکان کړل وارثان یې کړل هغه غلامي الله ختمه کړله او الله د ځمکې مالکان او واکداران وګرځول ودمرنا او
مونگا هلاک کړو ما هغه کان یصنع فرعون چې جوړول به فرعون و قومه او قوم دده وما كانوا يعرشون او هغه چې دوی اوچت غوړول په سفرونو باندې الله وی مونږ هلاک کړل هغه څه چې فرعون او د قوم به جوړول دمرنا علما وی دمار چې دی دا هلاکت ته وی یعنی فرعونیانو چې کمې ماڼۍ بنگلې جوړې کړې وي الله وی هغه مې ورله ټولې ورانې کړلې او هلاک مې کړل چې څه یې جوړ کړي خو علما وی دلته یو سوال راځي دی صورت کې الله وی ودمرنا مونږ هغه بنگلې او ماڼۍ هلاکې کړلې او سوره شعراء کې راځي دلته وی مونږ ورانې کړلې او په سوره شعراء کې دي کذالک هغه په خپل حال باندې مونږ پرېښودلې څنګه چې وي اقه شان پاتې شولې او دلته وی مونږ هلاکې کړلې سوره شعراء کې لفظ کذالک راغلی دی چې په خپل حال باندې الله وی برقرار پاتې نو د دې څه جواب دی علما وی اشرف علي تانوی رحمت الله علیه د دې جواب کوي چې دلته دورانولو مراد دا دی چې کمې بنگلې او ماڼۍ بني اسرائیلو د فرعونیانو جوړې کړې وي نو چې بني اسرائیلو ته حکومت راغی نو په هغې کې تبدیلی وکړلې هر حکومت چې راشي نو هغه لږ ډېر تبدیلی کوي هغه زړو آبادو کې کار وکړي نو ودمرنا معنی دا ده چې په هغې کې رد و بدل وکړو چې کم د فرعونیانو هغه وو نو چې بني اسرائیلو ته حکومت او سلطنت میلو شو نو هغې کې لږ رد و بدل وکړو نو هغه رد و بدل نه الله تعبیر کړی دی چې ودمرنا مونږ هلاک کړه یعنی هغه زوړ حالت ورله مونږ بدل یا علما وی نو بیا صحیح شو صرف رد و بدل پکې وشو نو چې سوره شعراء کې دي چې په خپل حالو نو په خپل حالو الله هلاک کړي خو نو دی پکې صرف رد و بدل وکړو دویم جواب اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دا لیکلی دی چې دلته د دمرنا چې مونږ هلاک کړل د دې مطلب دا دی چې فرعونیانو چې د موسی علیه السلام خلاف کمی منصوبې جوړې کړې وي الله وی هغه منصوبې مې ورله هلاکې کړې آبادي او بنگلې او ماڼۍ مې ورله نوې هلاکې کړې دا مراد نه دی چې آبادي هلاک شول هغه منصوبې چې کمې جوړې کړې وي هغه هم تېنه هغه هم ورله هلاکې کړې بل جواب علما دا کوي وی دې ته هلاکت وی که نه چې یو سیز یو کس د یو شیز دپاره جوړ کړی او بیا تېنه نپه نشي اخیستی ته کور جوړ کړې او بیا پکې اوسېدلی نشي خو دا د کور هلاکت دی که نه نو د دې تیارې بنګلې الله بني اسرائیلو ته حواله کړلې نو نپې تې نشوې اخیستی نو الله وی دمرنا مونږ هلاک کړلې نو د هلاکت یو صورت دا دی چې ته تېنه نفه نشي اخیستلی نو دا هم د هلاکت یو صورت دی یادا علما وی یو جواب دا دی چې نه دا چې اول صحیح او بیا رستو الله هلاک کړل نو دواړه صحیح دي سوره شعراء کې راځي سالم نو اول کې صحیح سالم رستو بیا الله هلاک کړل یعرشون نو مونږ هلاک کړل او هغه چې دی به اوچت غوړول په سفرونو باندې علما وی د دې نه مراد هغه آبادي او عمارتونه دي چې بلا ضرورته سړی د تکبر په وجه باندې دنګ دنګ آبادي جوړي یعرشو صرف د تکبر دپاره ضرورت نه او د